بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه ولسم سبق دی او الدرس الرابع کې دویم سبق دی. په درس څلورم درس دی دا. په دې کې دا دویم سبق په ان شاء الله نن موږ وایو. د نه مخکې درس کې موږ انا انت هو اوې انا ز انت ته یو سړی هو هغه یو سړی او اوس په دې درس کې به موږ انا معنا د ز انت معنا د ته یوه ښځه هي معنا د هغه یوه ښځه. انا ز انت ته یوه ښځې ته وایي انت ته په دې انت باندې چې کله په دې تا باندې زبر وي نو دا به د سړي دپاره راځي چې ته او کله تا باندې زیر وي نو بیا به دا د مؤنث دپاره راځي انت ته او کله هو وي نو هغه به د غایب سړي دپاره او هي دا د غایبې ښځې دپاره. ٹھیک شوه. نو انا استاذتن انا استاذه انا استاذتن دا ګول تا دا د مؤنث علامت دی. انا استاذتن یو استاذ دا هغه وایي انا استاذتن زه استاذه یم انا استاذه زه استاذه یم انا استاذه زه استاذه یم. انت تلمیذتن انت تلمیذتن انت معنا ده ته یوه جنۍ تلمیذتن شاګرد دی. انت ته تلمیذتن شاګرد دی انت تلمیذه ته شاګرد دی. هي تلمیذه هي معنا ده هغه یوه ښځه تلمیذه شاګرده ده تلمیذتن شاګرده ده. نو وقف په حالت کې راګول ته ها ساکنه ویل کېږي تلمیذه هي تلمیذه هغه شاګرده ده هي تلمیذه هغه شاګرده ده. انا استاذتن زه استاذه یم انت تلمیذتن ته یوه شاګرده یې هي تلمیذتن هغه یوه شاګرده ده. اوس دې مخکې سبق کې سوال کوي تپوس کوي من انت من معنا ده څوک دی څوک دی انت ته څوک یې یا فاطمه ای فاطمې ته څوک یې یعنی ستا څه کاروبار دی ته څه کې هغه ورته انا تلمیذه تلمیذتن زه شاګرده یم انا تلمیذه زه شاګرده یم. من انت یا فاطمه ای فاطمه ته څوک یې من انت یا فاطمه ای فاطمه ته څوک یې انا تلمیذتن زه شاګرده یم انا تلمیذتن زه شاګرده یم. اوس بیا اوس هغه استاذه په خپله تپوس کوي وایي من انا زه څوک یم من انا زه څوک یم هغه ورته انت استاذتن ته استاذه یې انت استاذه ته استاذه یې انت استاذه ته استاذه یې. بیا اوس تپوس کوي وایي من هیه هغه څوک دی هغه غایبې ښځې طرف ته اشاره کوي من هیه هغه څوک ده نو هغه ورته هیه زینبو هغه زینب ده. من هیه هغه څوک ده هیه زینبو هغه زینب ده. من هیه هغه څوک ده هیه زینبو هغه زینب ده. من انت یا فاطمه من انت یا فاطمه ای فاطمه ته څوک یې هغه ورته انا تلمیذه. بیا ورته من انا من انا زه څوک یم هغه ورته انت استاذتن. بیا ورته من هو هغه څوک ده او ورته هیه زینب هغه زینب ده. اوس سوال کوي حل سره سوال کوي حل معنا ده آیا موږ په پښتو کې وایو آیا دا کار دې کړی دی آیا ته سکول ته راغلی وې آیا ته کار لیکي نو موږ په پښتو کې وایو آیا او اردو کې وایي کیا تو نے کام کیا کیا تو نے لیکا کیا تو نے پڑھا نو موږ په اردو کې دا کیا وایي او موږ د سوال لپاره په پښتو کې آیا وایو. نو اوس وایي اوس دغه هل لفظ استعمالوي وایي هل انت آیا ته تلمیذتن شاګرده یې آیا ته تلمیذه یې ته شاګرده یې یوې جنۍ ته وایي هل انت تلمیذتن هل معنا ده آیا انت ته تلمیذتن شاګرده یې هل انت تلمیذتن آیا ته شاګرده یې هغه ورته نعم اوجي انا تلمیذتن زه شاګرده یم. دا انا لفظ مذکر هم ځان له استعمالوي او مؤنث هم ځان له استعمالوي دا د واحد متکلم دپاره واحد متکلم انا زه مذکر هم ځان لپاره استعمالوم انا ته مؤنث هم ځان لپاره استعمالولی شي. نعم اوجي انا تلمیذه زه شاګرده یم نعم اوجي انا تلمیذتن زه شاګرده یم. اوس مخکې بیا سوال کوي مخکې سوال کوي وایي هل انت آیا ته استاذتن استاذه یې هل انت استاذتن آیا ته استاذه یې هغه ورته لا 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 نه بلکې انا تلمیذتن زه شاګرده یم لا نه جی بلکې انا تلمیذتن زه شاګرده یم. هل انت استاذتن آیا ته استاذه یې لا نه بل انا تلمیذتن زه شاګرده یم. اوس مخکې سوال کوي وایي هل انا استاذتن هغه استاذه د خپل ځان باره کې تپوس کوي د شاګردونه وایي هل انا استاذتن آیا زه استاذه یم هل انا استاذه آیا زه استاذه یم هل انا استاذه آیا زه استاذه یم نعم شاګردان جواب ورکوي نعم اوجي انت استاذتن ته استاذه یې نعم اوجي انت استاذتن ته استاذه یې نعم اوجي انت استاذتن ته استاذه یې.
بیلاندې یو جملې ورکړي وي هذه فاطمه دا فاطمه ده هذه فاطمه هذه معنی ده دا او فاطمه فاطمه ده هذه د نږدې مؤنث لپاره استعماليږي دا مخکې سبقونو کې مونږ ویلي هذه فاطمه دا فاطمه ده هي تلمیذه هغه د غایب د لپاره استعماليږي هي تلمیذه هغه شاګرد ده اوس وګورئ دا هذه فاطمه د فاطمه نوم یې واغستو اوس د فاطمه په ځای باندې هي دا ضمیر استعمالي هذه فاطمه دا فاطمه ده هي تلمیذه دا شاګرد ده دا هغه شاګرد ده هغه دا فاطمه طرف ته اشاره کوي چې هغه شاګرد ده دلته کې تا ته وي هذه فاطمه دا فاطمه ده اوس ته وي هي تلمیذه هي دا هغه دا فاطمه یادې هغه تلمیذه ده هغه شاګرد ده بیا وي هي دغه فاطمه یادې هي مؤدبه هغه ډیره با ادب ده ادبناک ده ادب کوي ډیر احترام کوي ادب والا خزره نو هي دغه فاطمه یادې ها وي هذه فاطمه دا فاطمه ده هي تلمیذه دا فاطمه شاګرد ده هغه هي معنی ده هغه تلمیذه ده دا هغه چاته اشاره ده فاطمه ته اشاره ده بیا وی هي مؤدبه هغه ډیره با ادب ده ادبناک ده ډیر احترام کوي ادب کوي د خلکو هي مؤدبه نو دا هي معنی هغه فاطمه نو دا هي هغه چې دا هغه د غایب مؤنث لپاره استعماليږي دا د دوه ځایونو کې د فاطمه طرف ته اشاره ده نو هذه فاطمه هي تلمیذه هي مؤدبه نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس کې به ان شاء الله موږ تمرین حل کوو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام